بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو. نن دې پروګرام کې منګه د روزې د ماتولو یا د نه ساتلو عذرونه ذکر کوو. څه عذرونه داسې دي چې کله انسان ته هغه عذرونه پیښ شي، نو که هغه روزه ونه نیسي، نو هغه دپاره د روزې نه نیول یا ماتول جایز ګرځي، خو بیا به د هغې قضا راګرځئ. یو عذر هغه بیماري ده. داسې بیماري چې چېرې دی روزه نیسي، نو هغه بیماري د جان خطره پیدا کوي یا د یو اندام د ضیا خطره پیدا کوي. دویم سفر چې کم از کم 78 کیلومیټر د سفر په اراده یو سړی ځي، نو که دې روژه ونه نیسي د سحر نه، نو ده دپاره چې سفر باندې روانېږي، نو روژه نه نیول وله جایز دی. البته که په سفر روان شي یو ځل او روژه نیولې ده، نو بیا به ماتوي نه، تر کومې پورې چې اضطراري صورت نه وي. درېیمه خبره، که ده ته چا د قتل دمکي ورکړه چې روژه ماته که کنې وجنم دی، نو دغه صورت کې هم که د ده یقین وي چې دې رښتیا وایي، نو روژه ماتولی شي. څلورمه خبره، هغه حامله زنانه چې په ګېډه یې بچی دی او هغې بچي ته چې دی خطره ده د صحت یا د مرګ، نو دا حامله زنانه روژه ماتولی شي. پنځمه، هغه زنانه چې هغه بچي له پی ورکوي، نو که دا روژه ونیسي، نو بیا به د ماشوم ته به بیا پی اوچ شي، پی به نه راځي، نو د دې وجې نه دا روژه ماتولی شي. دارنګې شپږم نمبر داسې سخته لوږه یا تنده چې هغې سره د مرګ خطره وي، نو هغې کې هم دا روژه ماتولی شي. اووم، داسې بړاپه یا چې کوم دی نو داسې سخت مرض چې هغه ضعف او ناتواني پیدا کي او صحت او قوت چې دی نو هغه ختم شي، مایوسي شي، نو دغه صورت کې هم روژه ماتول جایز دی. زنانه د بیمارۍ ماهوارۍ بیمارۍ په دوران کې روژه که نه نیسي، نو هغه نیوي شي. که بیماري در وځې راشي، نو روژه ماتیږي. او نمبر 13، د روژې نیت نه رستو که سفر باندې سړی روان شي، نو بیا دغه وخت کې روژه چې دی نو ماتول به درست نه وي. البته اضطراري صورت کې دغه دوران کې بیا روژه ماتول دا جایز دي، د هغې ګنجایش شته. او دا اعذارو چې که چېرې سړی د دې د وجې نه روژه چې دی نو هغه ماته کي، نو ده دپاره روژه ماتول یا روژه نه نیول دا جایز دي. الله تعالی دې مونږه د داسې اعذارو نه محفوظ کړي چې زموږ روژه ورسره ضایع او خرابه شي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.